خو زما عزیزانو ناوګي والو چرته په قران کریم کې چرته په احادیثو کې تاسو داسې وینئ نه چې الله یا زمونږ نه مطالبه کړي یا مونږ د دې طاقت نشو لرلې چې مونږه تمام دنیا راغونډ شو او د پیغمبر علیه السلام د سترګو په شان د سترګو جوړو کوو نشي جوړول ولې چې شاعر ته وایي خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء محبوب ته الله دې چې پیدا کړی د هر عیب نه پاک دو هستۍ د هر عیب نه پاک دي یو زمونږ رب یو زمونږ جانان مبارک دا د هر عیب نه پاک دي كأنك قد خلقت كما تشاء تداسي الله پیدا کړی لکه تا چې څنګه وختو سائل سوال کوي چې دې څه پکارو كأنك قد خلقت چې ته دې الله پیدا کړی کما یشاء الله لکه څنګه چې الله وخته نه 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 د الله مشیت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشیت یو شی څنګه چې د الله خوښه ده بعینه د استا خوښه ده په دې کې مبالغه ده ځکه دا شعر دي چې ویلي نو صورت مونږ ته ندی ویلي چې دا سي پوزه مبارکه جوړه کړي د پیغمبر اسلام د پوزه بشان دي نه دی ویلي راځي سیرت راته ویلي د پیغمبر سلام سیرت اپناو کې دا جلسې د دې لپاره دي چې پیغمبر سلام کله پیدا شوی او پیدایش په هغه وخت کې څه حالاتو پیغمبر صلوات والسلام مور مبارک نوم سو د پیغمبر سلام د پلان مبارک نوم سو د پیغمبر سلام د ترونو مبارک نوم سو د ترورانو مبارک نوم سو هجرت سمره وخت کړي مکه مکرمه کې سمره وخت تیر کړي غزوات سمره کړي سرایي سمره لګلي د خلکو سره معاملات څنګه کړي دي دا سیرت د پیغمبر صلوات والسلام په دې جلسو کې زمون علما موږ ته بیانوي راځي چې لږ هغه جلک ته وګورو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنیا ته پته کو تور تیارو کې یو غټ رڼا سره حاضر شو دنیا ته چار چاند لګاو څه چلیو کو راځي وی فرمایل چې فصل میوهدار ونه د دې لاندې ما بولو بناز نه کوي صحابه کرام و فرمایل ولی یا رسول الله وسم چې تاسو خپل رب ته سیده لګوي دغه سیده میوهداري بوټي دا الله ته سیده لګي ونی نه مسانګ اله کټ کوي چې ستا ورته ضرورت وو کانګړې ته جوړه ټوکرې ته جوړه لحد ته جوړه کټه کا ورنه اسی به نه کټ کوي فصل به اسی نه خرابای پناوګه کې غوړه جنازه پیدا شو په ګرون کې کوي د خلکو په پسنونو باندې منځي دا د الله ذکر کوي بیا علماء ذکر کړي چې په یو پوله باندې خلک ته پټی ته کوشوي دي درې سلور بوټي مات شوی دي خلک بستانه مخ کې دلې دي اوس کو په تزیین خیر د لاړچا ځکه چې مالک بدا دي مالک به وي خیر د مړه فصل بیا پیدا کیږي خدا سے غټ شیخ سے بیا نه پیدا کیږي خیر د ما فصل دی خراب شي بیا لاړ شي د دوړو جهانو سردار مبارک د زنا بوټو د بار رحمت دنیا ته الله راوړي ونو بوټو ته رحمت ورکو زناور ته رحمت ورکو کوم بلبله ور مرغۍ چې داغه بچي او صحابي نیولیو د دوړو جهانو سردار مبارک فرمایل دا مور دا مرغۍ چا په خپل بچو دردمند کړي دا هغه صحابي رسول الله ما د دې بچي نیولې پرې دا کنه دا مور تا ته وای زما دا بچی پرې دا او کته مې نه پرې دي نو ما وزرونی سره قربان شم په داسې پیغمبر چې د زناورو لپاره رحمت راغی وای فرمایل چې کوم زناور باندې تا سامان چولې او یو ځای تلاړي التسټیم تیرای وخت پکای لاول ساروینه غدا کوزکا سامان تینه کوزکا د لک پرې د چې د سریږي خلا ورنه کولاو چې د سریږي او وی فرمایل چې کله ته په ساروی باندې د پاسه ناسي دا مزان له مسند مو جوړوا چې ته په ساروی باندې ناسي او ته تقریرونه کوي ساروی ته تکلیف نه ورکړي پیغمبر الله رحمت کوم وخت راغی غړای کې خو د پیغمبر صلوات والسلام ته خبره وسره وکړي د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایل دا د دې زاروی مالک څوک دی د دیوخ
هغه صحابي زېما د ستا په باره کې شکایت کی ما د سره گزارو کا په ټیم ډوډۍ ورکوا بیزه مبارکه واغستا مازیګر خبر کړه چاله صحابه کرامو ته پوښتنه یا رسول الله بیزه ډېر برکت دي ته خدا سبق کې سره ولې دي پیغمبرانو تا ولې یو روایت کې راځي 25 کراتا بل روایت کې راځي اتیا پیری الله چې ما مازیګر کاو اتیا پیری الله د دې بیزه نه ته پوښتنه څه تکلیف خو درته نشته دی مما وی چې او خو د زناور نه الله اتیا پیری د ورځې تبوس کوي چې د مالک نه خود ته تکلیف نشته د دواړو جهانو سردار مبارک زناورو د پر رحمت را زناور سره گزارو کوي عموما زمونږ په خادو کې عموما زمونږ په اخترونو کې زناور چې په غوجل کې هغه ته دوا دروځي ډوډۍ خوراک نه زمونږ استاد محترم د بنور ټاون روح شیخ مفتی نظام الدین شامزی صاحب بنیاد ته تشریف راوړو درته یو دینی خاندان دی داغه خاندان والا سره ملمو هغه نه تاسو کو چې تاسو غوجل مجلس ته دی هغه او وې تاسو غوجل لیدل غواړم ها کسانو حیران دي چې حضرت اوس غوجل کې سکے چې غوجل د مونږ بوتو په غوجل کې زمونږ غیا پرتوا پاخور کې غیا پرتوا وې فرمایل چې په اخترونو کې عموما خلک په خپل خوشالو شي زناور ته غیا نه چي ما وی کو تاسو زناور ته غیا نه جوړې زستاسو په کور کې ډوړې نه کړو د دوړو جهانو سردار مبارک زناور د پر رحمت